بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان تحریک انصاف عزتمندو مشرانو کشرانو سونه لیډرشپ دی زما د یوت آی سیپ لیبر وینګ سونه وینګ دی ټولو ملګرو السلام علیکم. عزتمندو څنګه چې تاسو ته پته ده زموږ په خان صاحب باندې بېشماره ایف آی آر شوي وي او د هغې ایف آی آرو به هغه ریګولر د لاهور نه خپله پیشي کوله او مختلف عدالتونو ته بتلو او خپله حاضري به یې کوله. خو افسوس سره دا خبره کوم چې تاسو ټولو ته پته ده چې هغه یو جج د عمران خان سره په زیاتیاتو کې یو قسم یو فیصله وکړله او دا په قانون کې شته چې کله ستا په یو جج باندې ابجکشن وي نو تو یا تو پوهېږي چې دا جج زما خلاف زما سره په زیاتیاتو کې روان دی نو تو په هغې باندې ابجکشن کولی شي او ستا کیس بل جج ته لګېدی شي. افسوس خبره دا ده چې هغه هېڅ چا ونه منله خو د خان صاحب خلاف هغه یو فیصله ورکړله. ډېر د افسوس خبره ده چې یاره یو د یو ملک پرایم منسټر پاتې شوی و هغه تو په داسې لاکاپ کې بند کړي نو دا ډېره زیاته د افسوس خبره ده. او بیا د افسوس خبره دا ده عزتمندو چې زمونږ په دې ملک کې دا کم خان صاحب دا کم ایف آی آر شوی یا دا کم اواز اوچته و خان صاحب نو تاسو ټولو ته پته ده چې هغه د ځان دپاره د اواز نه دی اوچت کړی. هغه د غریب عوامو دپاره د پاکستان د شهري دپاره هغه د ورسیز پاکستانو دپاره هغه د اواز اوچت کړی. خو نن تاسو وګورئ هغه سره کم ظلم روان دی کم زیاتې روان دی په دې ملک کې. خو مونږ دا خبره کوو دا اپیل کوو دې ټولو ته هغه واکدارو ته چې یاره یو سړی د ځان خبره کوي د خپل ذات خبره کوي ټیک ته څه خبره نه ده د هغه سره سړی په زیاتیاتو کې لاړ شي څه خبره نه دا خو د دې ملک خبره کوي د عالم اسلام خبره کوي د پوره دنیا خبره به یې کوله د مسلمانانو خبره به یې کوله. خو نن هغه اواز چې کوم دی هغه د یو قسم لفظي طور باندې بند کړو. خو ګوره یو خبره زما یاد ساتئ عزتمندو نن تاسو وګورئ د هر یو پاکستاني هو پرېږده چې په کومې نړۍ کې په کوم دنیا کې په کوم ممالک کې څومره مسلمانان دي خو هغه د پاکستان سره تعلق ساتي او کو نه ساتي خو هغه به د پاکستان د عمران خان خبره کوي. وجه دا ده چې دا واحد انسان چې د عالم اسلام خبره کوي د ټولو دنیا خبره به کوله. خو که نن فرض کړه د هغه سره تاسو په کم ظلم زیاتې شروع دی نو زما خیال دا دی چې ټیک ته خو لاړو جیل ته بند شو. خو نن د بچي په زړه کې د عمران خان نوم دی د هغه په زبان باندې عمران خان د بچي په ژبه باندې عمران خان نوم روزي. ټیک ته چې نن خو بیا تاسو د میډیا د دې خبرو نه سایډ ته کې ور یو خبره کوم د عوامو د زړه نه هېڅکله هم نشي ایستی. نو لهذا دا میسج مقصد دا چې مونږ پر زور مطالبه کوو چې خان صاحب سره پوری فوري چې کم دی انصاف وشي او خان صاحب سره انصاف تیم وشي او هغه ته ضمانت هم میلیو شي د هغې سره چې کوم لاکب حقدار دی په کار ده چېرې د پرایم منسټر د حیثیت سره هغه دی یو ښه ځای ته وکړي. حالانکې تاسو ټول ته پته ده چې یاره هغه سره خپل وکیلان میلاو شي او خپل وکیلان هغه چې کومې حوصلې د خان صاحب حوصلې د هغه ډېرې زیاتې بولندې هغه دا خبره کوي چې دا خو کټګري سی دی په سیل لاکاپ کې یم خو د دې نه اخوځ لاکاپ وي په هغې کې هم زه خوشحاله یم خو زه به بیا هم د خپل ملک خبره کوم او په دې ملک حقیقي او ازادۍ خبره او انشاءالله دا به مونږ په هر حال سره مونږ به دا حقیقي ازادي په دې ملک کې راولو. هغه د خپل موقف نه شاته کېږي نو لهذا مونږ ټول انشاءالله د خان صاحب ملګري یو او د آخري خطه پورې به انشاءالله دوی د خان صاحب سره وایو. پاکستان زنده باد.